تېره جمعه کې یو مسله پیښه وه په سوات کې یو مدرسې طالب دی نو بیا استاد وهلی دی خود به شهید سوی ظلم دی زموږ استاد و هغه به ویله ول په مدرسه کې چې ټلیفون ورک سي یا د مدرسې د طالبانو چمپلان ورک سي وایي تی دا مه وایه چې طالبانو غلا کړي دي وایي دا طالب قطعا غلا نه کوي د مدرسې استاد قطعا ظلم نه کوي دا یو قاتل و د ملا په شکل راغلی و سړی مړ کړي اوس د یوه سړي د وجې د ټولو علماو جامعې ته زموږ میډیا والا منحوسه خلک بد نه وایي زموږ مدارسو ته نه وایي دا د ظلم اډې دي اوس د دوی په ذهن باندې دا ظلم دی لیکن هغه 5.5 زره ویډیوګانې چې د بهاولپور اسلامي یونیورسټي هغې وایرل شوې هغه جنسي تیرۍ چې کوئ هغه د دوی دپاره ښه کار دی هغه بد نه وایي پسې ځکه په هغه کار خو نو دوی شامل که په دې بلوچستان یونیورسټي کې دا سکینډل ویډیوګانې وایرل شوې 2 کاله مخکې دوی هغه ته ظلم نه وایي هغه بد کار نه دی بد کار کوو هغه په مدرسه کې کوي استاد طالب استاد نه دی هغه ظالم دی راغلی دی د ملا په شکل کې دی که طالب غلا وکړه طالب نه دی غل دی د طالب شکل اختیار کړی دی کراچۍ کې یو وخت کې ما یو ساعت یو چا څه واخیستل بعد ساعتانو مرکز ته ورغلم نو چې په کې مې کتل یو ښه مبارک صوفي سړی دی نو بیا مې دغه سودا وکړه سړی دا ښه مبارک سړی دی دا نور ګرده تر ما بدتر شنه دي سودا چې مو کړه هغه دوکه راکړه دوکه چې راکړه بله ورځ ورغلم ما ورته ویل مال سړی دا خو ماته داسې مبارک سړی وبللی چې دا ښه امیر صاحب دی ښه تبلیغي دی ښه مبارک سړی دی ښه ږیره لري دا اوس ته څنګه سړی چې اوس ماته کې دوکه راکړه هغه ویل مولوي صاحب چې ږیره پرېږدي دلته سودا خلک نه درسه کوي انا لله و انا نو دې ته خو بیا تبلیغي نه وایه دې ته خو بیا صوفي نه وایه دې ته بیا ډاکو وایه چې ډاکوګان ځینې وخت د ملایانو په شکل کې پیدا شي ډاکو هغه ملا نه وي ځینې وخت کې د طالب په شکل کې پیدا شي ځینې وخت کې دا د تبلیغیانو په شکل کې لس واره دلته رپورټونه جلا کړي چې تبلیغیانو کې یو سړی غل نه وتلی بل واره د تبلیغ والا ټول سامان راغلا کړي د شپې راغورځېدلی شل واره داسې کیسې پېښې شوي دي دې ته خو نو ته تبلیغي نه وایه که مجاهد په مال غنیمت کې غلا وکړه که مجاهد په بیت المال کې غلا وکړه دې ته خو به ته مجاهد نه وایې دا خو غل دی د مجاهد په شکل راغلی دی د جهاد په سپ نه وتلی دی طریقه یې څه ده د مجاهد شکل اختیار کړی دی د دې دپاره چې یو چانس موقع ووم او څوک د غله خیال راباندې رانه وړي غله خیال راباندې رانه دا خو یو فرد و چې ظلم یې کړی دی یو طالب یې وژلی دی ظلم دی الله وایي ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم د یوې دانې د وجې خلک ټول بدن ورته نه اچوي پر لاس باندې دانه وي ټول بدن بیا خلک ورته نه اچوي دا احمقان څوک چې احمق وي پاگل وي هغه بیا د یوې دانې د وجې ځان وژني نو مسله دا ده د یو فرد د وجې و ټول جامعې ته د ظلم نسبت کول و ټول دیني شعبو ته د ظلم نسبت کول دا د احمقانو کار دی دا د هوښیارو خلکو کار نه دی دا هغه خلک دي چې پر سترګو باندې د جهل پټۍ هوارې دي د جهالت پټۍ هوارې دي مسلمانه د الله جل شانه په نزد تر ظلم بالا شی نسته موږ وایو اوس مې درته وویل چې د اسمان و د مځکې ټول انسانان د یوه مسلمان په قتل کې ناحقه قتل کې شریکان سي د الله نبي وایي ټول به الله جهنم ته وغورځي ټول به الله جهنم ته وغورځي او په قرآن کریم کې سوا د کافر سره د مسلمان دپاره په ټوله قرآن کې یو ځای هم دا بیان نشته چې مسلمان که زنا وکړه نعوذ بالله من ذلک هغه به ټول عمر په جهنم کې یا خپله سزا به الله ورکوي بېرته به بیا جنت ته ځي مسلمان که مسلمان ایمان تېر کړي شرابي دغسې دروغجن دغسې غیبت دروغجن خو نو څه دی دروغجن دی نه دی الله نبي ته صحابي وویل یا رسول الله یا رسول الله مسلمان کېدلی سي چې غیبت وکړي د الله نبي ورته کېدلی سي نبي علیه السلام صحابي پوښتنه کوي مسلمان کېدلی سي چې ظلم وکړي الله نبي ورته کېدلی سي مسلمان کېدلی سي چې پر یو چا باندې تهمت و بهتان ووایي الله نبي ورته کېدلی سي انسان خطاکار دی مسلمان کېدلی سي د الله نبي څخه پوښتنه وکړه یا رسول الله مسلمان کېدلی سي چې شراب وخوري د الله نبي ورته بالکل کېدلی سي مسلمان کېدلی سي چې درواغ ووایي ولیا مسلمان کېدلی سي چې درواغ ووایي ولیا نسي کېدلی نو چې مسلمان نسي کېدلی چې درواغ ووایي نو بیا موږ ولې په معاشره کې په تجارت کې په معاملات دنیا په معاملاتو کې په کورنۍ زندگی کې درواغ وایو ظلم څه دا نه دی او الله جل شانه په قرآن کریم کې د دروغجن دپاره هم نه دی ویلي چې دا په همیشه په ابدي جهنم کې بلکې څو عمر به سزا واخلي بېرته به ځي جنت لیکن د چا دپاره د هغه چا دپاره چې یو مسلمان ناحقه قتل کړي مرګ نه یې روا دی مسلمان ناحقه قتل کړي الله جل شانه د هغه دپاره څه وایي دا والله وایي زه جهنم ته غورځوم او د جهنم سره خالدن فیها په دې جهنم کې به کال 200,000
لږ کاله نه وي بلکې همیشه تر همیشه به بیا په جهنم کې. دا صرف د کافر شان دی، دا صرف د کافر شان دی. نو مسلمان الله جل شانه سخت الفاظ د دې دپاره یو 5 منټه ځان بې غیرته که، 5 منټه ځان کمزوره که، لیکن الله جل شانه به په دنیا کې هم د اطمینان زندگی در نصیب کړي او آخرت خودی بیا انشاءالله ستا. موږ خو 15